سلامونه کتونکو. پرون چې څوک زمونږ د زیټ کې رستورانټ نه خپه تللی دي د ټولو نه ډیره زیاته بخښنه غواړم، معذرت خوایم. انسان کمزوری دی او موږ چې کوم پروګرام برابر کړی د کومو خلکو دپاره، نو ولا زمونږ دا سوچ هم نو چې دومره خلک به راځي او بیا به ډېر د لرې لرې ځایونو نه هم خلک راغلي وو. موږ خپل ښه پوره کوشش کړی دی. خوراکونه موږ چې څومره سیستم موږ تیار کړی د هغې یو په درې موږ نور هم تیار کړو، خو انسان دی کمزوری دی ونه رسېدلو. مطلب کوشش هم کړی دی، خپل ښه پوره کوشش هم کړی، دا نه چې نه هم دی کړی. ولې چې زما زیاته یو سړی راشي نو دا خو لازما رستورانټ دی، والحمدلله زه چې په خلیج کې وم، زما به چې د ټریلي خواته به ما ته څوک رالل او ما سره به کېناستل پاڅېدل، نو ما به پې لازم څه ناڅه خوړل، ما چې زما د ذهنه څوک داسې بېنوا لاړ نه شي، نو ما به پې لازم څه ناڅه خپل وس مطابق هغه خوراک کو. او دا خو لازما رستورانټ دی، نو چې دې نه پرون زما نه خلک خفه لاړل. الله په سر ګواه دی چې ډېر زیات خفه یم، ډېر بې سوره هم یم چې دا خلک ولې زموږ نه خفه لاړل او دا سامان دا څیزونه دوی ته ولې ونه رسېدل. خو ټول سیستم دغه 1-2 غنټو ته را جوړ شي. روژه ده که نه، اوس هر سړی کم ډیلیوري والا دي هغوی مې به یې موږ له 6 بجو له راولېږه چې 6 بجې ما ته نو په باندې 6 بجې اذان کېږي، نو 6 بجې چې تا له کس درشي هغه بیا واپس هم راځي. دلته رستورانټ کې نور شل مسلې، بس څه به ویم یاره. خو پرون چې کوم کسان هم خفه تللي دي بخښنه غواړو ډېره زیاته. روژه ده به چې زړه م راته ازار ونه کړي. خپله دعاګانو کې مې ساتئ. والسلام.